ابو حنیفه ته ابو حنیفه ولې وایي زما عزت مندو اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره ابو حنیفه ورته ځکه وایي چې د حنیفه د یو لور وه نو د دې د وجې نه ده ته ابو حنیفه ویل کېږي لیکن زما عزت مندو دا خبره غلطه ده بالکل موږ د دې نه ځان وساتو نشر د کتاب لیکلی نشر د بل څه هېڅ نشته خیال مو دی ده صرف یو ځای دا محمد خیال مو دی نور زامن او نورو لوریانې وغیره هېڅ بچي یې نو دغه یو ځای او ابو حنیفه ته ابو حنیفه ولې ویل کېږي د دې وجه دا زما عزت مندو د دې دوه درې وجې دي یو وجه پکې دا ده چې دا وایي دین حق طرف له مایل کېدو والا نو امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یعنی حق طرف له مایل او په دې وجه ابو حنیفه ویل کېږي یو خدا وجه ده دویم وجه دا چې حنیفه په عراق په ژبه کې چې کوم دی نو په زبان کې نو هغه دعوت ویل کېږي د هر چې پکې صحیح اچي خیال مو دی نو په دې وجه د ویل کېږي ابو حنیفه ځکه چې د وار ټیم ځان سره دعوت ګرځولو لیکل وغیرہ به کول په دې وجه ته ویل کېږي ابو حنیفه او فعل والا ته هم ویل کېږي او یو بل وجه پکې دا ده چې دین حق طرف له هم ویل کېږي یعنی قرآن مجید کې الله فرمایي واتبع ملت ابراهیم حنیفه نو هم راغلي دي نو دی وجنا دته ویل کېږي ابو حنیفه او دا کوم خبره چې خلک د لور دا کړی نه چې د لور وا دا خبره بالکل غلطه ده موږ په کار دی چې د ځان وساتو زما عزت مندو لور کړه د وم پرس کا دا دا شرم خبره خو ځکه نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور یانه نه وي نو دغه هنمونه مونږ له راځي کتابونو ذکر کړی دي او چې اوس لور نشته او د ځان نو لور ګرځي نو دا چې کوم نو ډیره صحیح خبره نه را موږ په کار دی چې موږ داسې قسم خلکو یا داسې قسم خبرو نه ځان وساتو او کچرته وم نو بیا به کتابونو ذکر کړو او چې کتابونه نه ذکر کړی باندې دا چې د لور نو او یو ځای محمد نو دا صحیح خبره ده لکه په کار دی چې موږ د صحیح خبرو چې کوم دی نو خیال وساتو. السلام.